سلامونه جوړ په خیر. زه رحمان علي اساس یم او نن زموږ سره د AZS په نوي پودکاسټ اپیسوډ کې زموږ سره یو داسې مشر شتون لري چې هغه هېڅ د تعارف محتاج نه دی. چېرته چې د قربانۍ خبره راشي د هغو قربانیانې، چېرته چې د امن خبره راشي د امن لپاره د هغو کوششونه، کاوشونه، او بیا کو د باجوړ خبره راشي نو په هره مسله کې هغه ولاړ او دغه مسلې ته مخکېږي. ښاغلی سابقه سینیټر عبدالرشید صاحب راسره شتون لري. مولانا صاحب ستاسو یو جهان مننه چې موږ له وخت راکړ. الله مو خوشحاله را. ستاسو ډیره شکریه چې دا خپل پروګرام کې موږ ته دعوت راکړه او زمونږ په ذهن کې چې د حالاتو مطابق څه خبرې دي هغه د خپل دغه پروګرام یا د چینل په ذریعه باندې عوامو ته رسول غواړي. ډیره مننه. مهرباني. مولانا صاحب کودا راته ووایه چې تاسو خلک د بابا یمن یا د امن د سفیر په نوم باندې بولي او څوک هم د سابقه سینیټر یا د امیر جماعت علماء اسلام په نوم بولي. تاسو به د خپل ژوند مختصر تعارف څه کوئ؟ اصل کې جی القابات خو د یو کردار په بنیاد باندې یو سړی ته ورکولی شي. څوک قاری دی، څوک څه شی دی، څوک څه شی دی، یو کردار ادا کوي. په هغې بنیاد باندې هغه ته یو لقب میلاویږي. زه خپله یو ډیر کمزوری بنده یم، عبدالرشید زما نوم دی او زما تعلق د سلاړزو تحصیل سره دی او بیا زه د جمعیت علماء اسلام سره تعلق لرم. څه وخت کې د جمعیت علماء اسلام په ټیکټ باندې زه سینیټر د 2006 نه 2012 پورې وم. بیا جمعیت علماء اسلام په تنظیمي معاملاتو کې زه په مختلفو عهدو پاتې شوی یم. د ضلع جنرال سیکرټري، د ضلع امیر، دی وخت کې د ضلع امارت هم ما سره دی او ورسره د پاټه چې کوم زموږ نظم دی د ټول پاټه د هغې په حوالې سره زم جنرال سیکرټري عهده ما سره ده. سمه ده. مولانا صاحب کله چې د ملا ذکر وشي نو موږ ته منبر را یاد شي یا درس و تدریس. ملا په سیاست کې او د ملا په سیاست کې څومره کردار؟ اصل کې ملا د پیغمبر وارث دی. اوس پیغمبر کردار سو د دې تعین موږ له پکار دی. صحیح. بخاری شریف کې حدیث دی او بخاری شریف د احادیثو یو عظیمه ذخیره ده او د قرآن کریم نه وروسته په مخ د ځمکه باندې صحیح کتاب که موجود دی هغه بخاری شریف دی. هغې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما هلک نبی خلفه آخر. د بنی اسرائیلو سیاست به انبیا وکاو. نبی دعوت هم ورکړی، نبی جهاد هم کړی دی او نبی سیاست هم کړی. سیاست معنی ده د قوم اصلاح، صحیح، د قوم د خیر او د فایدې مواقع لټول، صحیح، قوم ته دنیا او د آخرت په حواله باندې د خیر لار ښودل. اوس دغه د سیاست نو کم سړی چې د پیغمبر د وراثت دعوادار وي نو دی به مبلغ هم وي، دی به مدرس هم وي او دی به سیاست هم کوي. د قوم د اجتماعي معاملاتو د برابرولو دپاره، د سمولو دپاره، د یو فلاحي او د اسلامي جامعه او د ټولنې د قیام دپاره به دی کوشش هم کوي. صحیح. نو په دغه حوالې سره د عالم رول په سیاست کې او بیا خاص کر په دې زمانه کې شرعي طور باندې هم، اخلاقی طور باندې هم او اصولی طور باندې دا ضروری دی. دا یو غلط تاثر قائم شوی دی چې مولا سیاست ته ولې راځي، مولا ولې سیاست کوي. که دا سیاست ګنده شی دی تی ولې کې او که دا سیاست ښه شی دی نو بیا په ما ولې اعتراض کوي چې ته ورته ولې راځې. خو ښه شی دی نو ته هم کې د انسانیت خدمت کې، زه به هم د انسانیت خدمت کوم. انبیاو د انسانیت خدمت کړی دی. د سیاست په معنا زه پوهېږم، د سیاست په تعریف زه پوهېږم، د سیاست په مفهوم زه پوهېږم. دا لفظ د عربی دی. السیاست القیام علی الشیء بما یصلحه. د یو شی د اصلاح دپاره دغه شی نگرانی کول د دې شی نوم دی سیاست. کاغه ته د کور اصلاح کې او نگرانی کې، کاغه ته د ملک اصلاح کې او د هغې نگرانی کې، کاغه ته د یو مخصوص خطې او د یو مخصوص معاشرې اصلاح کې، دغه شی سیاست دی او دا به مولا ضرور کوي ځکه د مولا کار اصلاح د انسانیت ده. سمه ده. مولانا صاحب تاسو د سیاست خبره وکړه. کله چې د سیاست نوم واخیستل شي پاکستان کې یو جمهوری نظام دی او دغه ته جهادي تنظیمونه د کفر نظام وایي. تاسو چې کوم مشر دی مولانا صاحب هغه په افغانستان کې شرعي نظام غوښتو، پاکستان کې جمهوری نظام دی. آیا تاسو پاکستان کې شرعي نظام غواړئ؟
جمعیت علما اسلام 15 کاله جدوجهد د شرعي نظام لپاره دی او صحیح. دغه زمنګ نسب العین دی چې جمعیت کا دعوت جمعیت کا پیغام خدا کی زمین پر خدا کا نظام صحیح د خدای په ځمکه د خدای نظام. صحیح اوس دا خبره ده چې د دغه شرعي نظام د راوستو د لپاره لار څه ده؟ نو صحیح. پاکستان کې موږ سره دوه لارې کېدای شي. درېیمه لار زموږ سره نشته. ځان به اقتدار ته رسو بیا به شرعي نظام راولو. یو لاره زموږ سره د ټوپک ده صحیح. چې موږ ټوپک راواخلو پاکستان کې جهاد شروع کړو. د پاکستان معروضي حالات د پاکستان چې کوم جغرافیایي حالات دي او ورسره شرعي تقاضي چې کومې دي صحیح. هغه موږ ته دلته د جهاد اجازت نه راکوي. د دغه بلونو یا د دغه آئین امپلیمنټیشن چې کوم دی دا د منتخب غړو کار دی چې هغه یو قانون پاس کړي سم نه در دې دما تقریبا چې 50 کال پورې د اسمبلی وشولو هغه اسلامی قوانین یا د کلمې په نوم چې کوم پاکستان آزاد شو آیا د هغه امپلیمنټیشن وشو؟ جی نه دی شوی. امپلیمنټیشن نه دی څنګه کیږي؟ شوی. یعنی ما ته ویل چې یو عمل زمونږ چې کوم مذهبي جماعتونه دي هغه چې د دې ملک په سیاست کې برخه اخلي هم د دې د پاره اخلي صحیح. چې موږ په دې لار باندې قدرت ته ورسېږو. صحیح. د قدرت په بنیاد باندې آئین او بیا آئین کې چې کوم اسلامی آرټیکلز دي او اسلامی دفعات دي هغه موږ عملی طور باندې ناپیس کو. دی وخت کې ټیک د آئین یو تقاضا کوي خو په هغه عمل درآمد نشته دی. صحیح. دا غي ولې نشته؟ ځکه چې دلته کې اقتدار د سیکولر قوتونو سره دی. نو هغه د آئین دغه دفعات معطل ګرځولې دي هغه عمل درآمد نه کوي. اوس زموږ جمعیت علما اسلام یا مذهبي جماعتونه چې سیاست کوي دا غي مرام مقصد هم دغه دی او نسب العین هم دغه دی چې دغه آئین چې ماته په دې ملک کې د شرعي نظام د قیام حق راکوي د اسلامی تعلیماتو مطابق د زندګۍ تیرولو حق راکوي ولی ماته هغه حق نه دی میلاو؟ ولی په آئین په دغه دفعاتو باندې عمل نه کیږي؟ نو د دې لپاره به زه قوت حاصلوم اقتدار به حاصلوم نو بیا به دا کیږي. نور دا ټیک خبره ده چې آئین یو شی توی کړی دی خو دلته به عمل درآمد نه کیږي. تاسو اوس وګورئ دا یواب ته مخکې دلته اسمبلی هم یو بیل پاس کا سینټ هم یو بیل پاس کا چې د 1300 کالو نه کم چې چا نکاح وکړله دا قانوني جرم دی. حالانکه شریعت کې د دې اجازت دی. شریعت کې د نکاح لپاره حد بندي نشته دی د کلونو قید نشته دی. ته په 19 کال کې هم نکاح شي کولای ته په 12 کال کې هم نکاح شي کولای چې بلوغ ته ورسېږي بلکې که قرآن او حدیث ته سړی لاړ شي د بلوغ نه مخکې نکاح کېدلی شي. نو دا اوس د قرآن او د حدیث خلاف دی او نن صدر هغه شی دستخط هم کو په خپله د آئین د 227 آرټیکل وایلیشن وشو ځکه د آئین آرټیکل 227 وایي چې په دې ملک کې به د قرآن او د سنت خلاف قانون نه پاس کېږي او دا پاس شو. نو اوس ظاهره خبره دا چې په آئین باندې عمل درآمد نشته شرعي نظام عملی طور باندې نشته. نو جمعیت علما اسلام دا کوشش کوي اوس پارلیمنت کې هغه طاقت تر نه پورې موږ ته نه دی میلاو چې موږ دا سیز عملی کو. مناسب تاسو خو دغه طاقت صحیح کنه دا وخت کې وایي چې پی ډی ایم او د پی ډی ایم حصہ تاسو پاتې شوی دغه سیکولر چې کوم جماعتونه تاسو یاد کړ تاسو دغه سره یو پراپر اتحاد کړی دی. آیا کوچرته هغه په اسلام باندې نزي یا د اسلام قواعد او ضوابط نه رایج کوي په کاته چې دینه لارې جدا شي؟ اصل کې د پی ډی ایم اتحاد دا په یو مخصوصه ایجنډا باندې شوی دی. په دې باندې تام پوهیږي په دې باندې ځم پوهیږم چې په دې ملک عملی طور باندې شرعي نظام دا نه پیپل پارټای غواړي دا نه مسلم لیگ نون غواړي دا نه پی ټی آی غواړي ورنه په 15 کال کې به دا نظام راغلی وي. نو زمونږ سره هغوی اتحاد په دې نه دی کړی چې موږ به شرعي نظام راولو او که دا مطالبه هزارها بار مخې ته کېدې هم هغې تا سره تسلیموله نه. اتحاد په یو جزئی نقطه باندې شوی. بیا د یو اسلامي ګوند په داسې سیستم کې پاتې کېدل تاسو په کوم نظر ګورئ؟ اصل کې د سیستم نه چې وځې څه به کې یعنې مطلب دا دی چې که په دې سیستم کې ته پاتې یې خو څه نه څه خو به هغه شته اسلام محفوظ کې ستا که په مدرسه باندې وار کېږي هغه به محفوظ کې ستا که په جومات باندې وار کېږي هغه به محفوظ کې ستا که په حیا او په پرده باندې یا په اسلامي اقدارو باندې وار کېږي نو هغه به محفوظ کې. دلته خو جی د مذهبي جماعتونو په شا باندې
بلا مذهبي اقدار موجود دي، جماعت دی، مدرسه دا، اذان دی، اسلام دی، ختم نبوت دی، ناموس رسالت دی. اوس که دا مولیان د دغه سیستم نه رابار کیږي، جمعیت علماء اسلام د عمل د سیاست برخه نه ګرځي، د هم په جماعت کې کینی، د هم تسبیح راواخلي، د هم در شروع کی، نو دغه د مبارزې میدان چې موږ دغه خلکو ته خالی پریدو، نو د دغه سيزونو تحفظ به څوک کوي؟ او وکتل چې په 26 آئینی ترمیم کې مولانا فضل الرحمن صاحب په دا سیستم کې موجودو، مدرسې ته یو لوی ریلیف ورکړ، د سود د نظام د خاتمه په حواله سره باقاعده قانون سازي وشوله. دغه رنګ د غینه مخکې د ناموس رسالت قانون راوړل شوی د جمعیت علماء اسلام د موجودګۍ د وجنه هغه ختم شو. دا غینه غریلو تشدد کې خلاف بل راوړل شوی د چې د قران او د سنت خلاف او د جمعیت علماء اسلام د موجودګۍ د وجنه ختم شوی دی. نو که جمعیت علماء اسلام د دغه سیستم حصہ نه وي، نن به موږ د دغه قوانینو لاندې وي کوم چې د قران او د سنت خلاف. ټیک ده. په 26 آئینی ترمیم کې نور هم ډیر څه مولانا صاحب مونږ برازو د باجوړ حواله سره د باجوړ خبر وکړو. تاسو دلته کې سېنیټر هم پاتې شوي، تاسو په دور اقتدار کې تجربه څنګه د باجوړ لپاره کم داسې کار کړی؟ زه به تاسو یو خبره جوړ کوم. یو خو د دې خبرې تعین پکار دی چې د سېنات یا د قومي اسمبلی یا د پارلیمنت د ممبر حیثیت څه دی. یو خو موږ دا چیز کې موږ غلطي کو. صحیح. موږ دا خیال کوو چې د ممبر کار، د سېنیټر کار هغه نالۍ جوړول دي، سړکونه جوړول دي، سکولونه جوړول دي. زمونږ رجحانات دا دي کنه، اجتماعي رجحانات دي. د ممبر کار چې د قانون سازي ده، د قانون سازي اداري ممبر. صحیح. نو التبته قانون سازي کې صحیح. په دغه حواله سره الحمدلله زمونږ ضمیر په دې مطمئن دی چې موږ د قران او د سنت مطابق الته کې کردار ادا کړی دی، او کم قانون چې د قران او د سنت خلاف راغلی دی نو داغه موږ مخم نیولې ده او په جار داغه موږ مقابله کړې ده. خو دا اوس وخت مختصر دی چې تاسو ته پاغي باندې بریفینګ درکم. نمبر 2 جی ټیک خبره ده چې به د یو ممبر سره د قوم، د ولس، د عوامو مسائل هم تړلي، خدمات هم تړلي، ترقیاتی مسائل وي، د وطن مسمندګي وي. د حواله سره هم چې زه په کوم وخت کې سېنیټر وم، نه زمونږ په صوبه کې حکومت وو، نه زمونږ په مرکز کې حکومت وو. د اپوزیشن د ممبر څه حیثیت دی او د اپوزیشن سېنیټر یا ممبر ته حکومت پن کله ورکوي او د هغې په لاس باندې ترقیاتی کارونه کله کوي. خو بیا هم په خپل کوشش او په مهنت سره دومره کار منګه کړی دی چې د باجوړ په تاریخ کې پیل ځل سېنیټر خلکو او پیژاند چې سېنیټر هم سکای. موږ په دې حواله سره په تقریبا اتنه یعنی کزه تاسو ته هم سلور په سلاردو کې لرسدین برسدین کې میډل سکولونه منګه کړی دي. موږ په دې وطمان خېلو کې کړی دي، په ډېر پسمانده علاقو کې سړکونه شوي دي. کتا ما ته پرون نه ویلی وې، ما به تا ته ډېر تفصیل سره خبره کړې وې. دلته کې تو ورشه د اسپیټال ته په ټول پاټا کې ټراما سنټر نشته دی، صرف په باجوړ کې ټراما سنټر دی چې دا زما په وخت کې ما جوړ کړی دی او زما د پند نه جوړ شوی. لکه یو دا چې زما په وخت کې دا کار شوی دی، دا سمانه نه لري چې ما کړی دی. نو دا سيزونه شوي دي. د باجوړ د پاره په هر فورم باندې منګه خبره کړې ده چې کدلته د امن او امان مسله ده، کدلته د پسمندګۍ مسله ده، کدلته کې نور کم قسمه مشکلات دي. نو منګه په سېنات کې خاموش نه پاتې شوي، منګ په بهر فورمونو باندې خاموش نه پاتې شوي. دا ټول سيزونه منګ کړي دي. زمنګ په وخت کې کزه تاسو وایم چې زمنګ مرکزی ایډیفی چې به تقسیمېدله نو پاغي کې د فارموله دا جوړه کړې و چې 50 د پاپولیشن او 50 چې کم دی نو دغه د رقبه یعنی 50% به د رقبې په بنیادي او 50% چې دا به د پاپولیشن په بنیادي. دا غي نتیجه دا و چې زمنګ باجوړ ټول عمر پسمانده و، ځکه چې زمنګ پاپولیشن سیوا ده او الته بنیاد کې رقبه ده. نو موږ دا کوشش او مهنت وکاو، دا تحریک ما و چلاو او پاغي کې منګه کامیاب شولو چې به د ای ډی پی یا کم چې ترقیاتی سيزونه دي یا کم چې وسایل دي د دې تقسیم چې ده په دې کې با 75% چې کومه ده بنیاد هغه پاپولیشن ګرځولې شي
او 25% چې کم دی د هغې بنیاد به رقبه ګرځولی شي. نو هغه وخت کې چې باجوړ د پاټا په لیول سره د وسایلو په تقسیم کې د ADP په تقسیم کې هغه په شپږم نمبر اوس باجوړ چې کم دی نو هغه په اول یا په دویم نمبر راغلی دی. نو دا خدمات دي شوي دي هغه وخت کې. ټیک مولانا صاحب کو ګورو د انضمام تاسو مخالفت هم کړو انضمام وشو د انضمام نه پس تاسو څه نظریات دي چې قبایلی سیمو ته کومې ستونزې ورپېښ دي؟ اصل کې انضمام دا زمونږ د ملک داخلي ایجنډا نه وه، دا خارجي ایجنډا وه او دا څه د مقتدرو قوتونو ایجنډا وه. او کله چې یوه ایجنډا عوامي نو هغه بیا د جذباتو نه هټ کر د سوچ سمجھ په بنیاد باندې کیږي، کچھ دو کچھ لو باندې خبره کیږي، سم مطالبات په چا باندې منل وي، په دغه اساس باندې خبره کیږي. زمونږ د دومره په جذباتو کې انضمام وشو چې نه موږ خپل مطالبات مخې ته کېښوستو، نه د چا سره څه اګریمنټ وکړو، نه د چا سره معاهده وشوله. او دغه وجه وه چې موږ ته سبز باغونه وښودلی شو، موږ ته د جنت هغه نهرونه وښودلی شو، د شودو نهرونه وښودلی شو چې د پاټا د انضمام نه به ترقي راځي، خوشحالي به راځي، کامیابي به راځي، غټې غټې پراجیکټې به راځي او کالجونه به راځي او تعلیم به مخ په وړاندې لاړ شي او صحت به مخ په وړاندې لاړ شي او مواصلاتي نظام به. هغه ټول څیزونه هغه صفر یا صدا به صحرا ثابته شوله. د هغې وجه دا ده چې زمونږ خلکو د شعور مظاهره ونه کړه، زمونږ خلکو په جذباتو کې فیصله وکړله. یو سړی په دا ټول پاکستان کې مولانا فضلالرحمن صاحب چې هغه خبره په دلیل کوله، هغه خبره په سنجیدګۍ کوله چې تاسو مشوره وکړئ، راجمع شئ، خپل کې کینئ، څه غواړئ. اوس هغه وجه ده چې زمونږ انضمام وشو. نو د انضمام چې کم منفي اړخونه دي د هغې سره موږ مخ یو. لکه اوس دلته چې کم عدالتي نظام دی هغه ناقص دی، د پولیسو چې کم نظام دی هغه ناقص دی، نور چې کم څیزونه دي هغه ناقص دي. موږ په دې نه پوهیږو چې موږ اوس پارټ یو که موږ په صوبه کې ضم شوي یو. یعنې په دا منځ کې معلق بین السما خو کم چې زمونږ مثبت سپکارو هغه نه دي شوي. لکه موږ ته ترقي رانغله، موږ ته خوشحالي رانغله، هیڅ شی رانغله. نو دا چیلنجونه دي. اوس په کار ده NFC واډ کې چې کومې خبرې شوې وې چې مطلب دا دی چې پارټا ته به سالانه بنیادونو باندې 100 چې کم دی دغه ارب میلاویږي. دا ټول څیزونه شوي، هغه یو شی نه دی شوی. 20,000 چې کم دی نو هغه به برتې نه کېږي. دا څیزونه نه دي شوي. ستاسو په نظر او فکر کې د ټول نه غټه مسله باجوړ کې کومه وه؟ اصل کې دې وخت کې خو د ټولو نه غټه مسله چې دا بدامني ده. صفا خبره دا ده لکه چې بدامني دا خلک دومره بد حواسه کړی دی او د خلکو په دماغ او په ذهن او په نفسیاتو باندې دومره اثر کړی دی چې اوس خلک تعلیم ته ثانوي حیثیت ورکوي، صحت ته ثانوي حیثیت ورکوي، سړکونو ته هغه ثانوي حیثیت ورکوي. نو غټه مسله خو د امن ده. خو د هغې نه دویم نمبر مسله چې ده هغه زمونږ بیا د ایجوکیشن ده او زمونږ د تعلیم ده. ځکه چې مونږ ته د آبادۍ په بنیاد باندې تعلیمي سهولیات د کالجونو په صورت کې، دغه رنګې د سکولونو په صورت کې دا نه دي میلاو شوي. نو تعلیم دا مین مسله ده د امن نه وروسته او دا مسله د دې باجوړ یو دیرینه مسله ده. ځکه چې دلته آبادی ته نه دي کتلی شوي، دلته صرف رقبې ته کتلی شوي دي، رقبه وړه ده. صحیح ده. مولانا صاحب دا راته ووایه چې موږ کوم مېلمانه هم تپوس وکړو، هغه دا خبره کوي چې یاره دلته غټه مسله بدامني ده. ستاسو فکر کې کوم مختصر راته ووایي د دې بدامنۍ حل څه دی؟ مختصر بیا دا نه کېږي، لږ به ما ته ټایم راکړي. صحیح جی موږ د بدامنۍ په حوالې سره یو وخت د دې ملک د مقتدر قوتونو نه ګیلې کولې چې د مقتدر قوتونو د خپلو ذاتي مقاصدو دپاره په دې ملک یو جنګ مسلط کړی دی. دا خبره په خپل ځای ټیک ده. اوس جی د مقتدر قوتونو نه وروسته په دې ملک کې زموږ سیاسي قوتونه دي. آیا د سیاسي قوتونو کردار د امن په قیام کې مثبت دی که منفي دی؟ دا به تم په دې باندې اعتراف وکړي چې دا منفي دی. زه په دې خبره باندې بالکل دا خبره زه پوره اعتماد سره کوم چې که د پاکستان سیاسي قوتونه وغواړي
چې په دې خاوره امن راشي دا امن راځي امن راتلی شي. راتلی خو ولې ډېره نه غټه غواړي خبره ده. ولې نه غواړي دی په امن کې ولې سنجیده نه دي. زه به درته یو خبره وکړم چې په ټوله دنیا کې چې کوم ځای جمهوریت دی هلته د اقتدار د رسېدو دپاره یو چینل یوه لار ده چې عوام دي. پاکستان کې قصه بدل ده، دلته چینل بدل دی. د اقتدار د رسېدو چینل د ملک مقتدر قوتونو اسټابلیشمنت دی. په نور دنیا کې خلک عوام خوشحالي چې ما اقتدار ته ورسوي، دلته به اسټابلیشمنت خوشحاله. اوس صورتحال چې دا دی چې دلته سوداګانې کېږي، ما ته به ته حکومت راکې، بیا چې ته په دې ملک کې څه کې اپریشنې کې، خلک لا پته کې، جومات ورانې، مدرسه ورانې، زه به هغې ته ټاپه لګوم، زه به ته د جواز سرټیفیکټ ورکوم. خو که چرته کې ته ما ته اقتدار نه راکې، زه به قدم په قدم ستا خلاف تحریک چلوم او احتجاج وکړم. زه درته مثال پیش کوم، ته ما ته یو منټ راکړه. ګوره جی، په 2018 کې د پاکستان اسټابلیشمنت پی ټی آی ته حکومت ورکړه. 4 کال پی ټی آی په حکومت کې 4 کال پی ټی آی د خدای ذکر نه دی کړی دی، اسټابلیشمنت ذکر یې کړی دی او د هغې تعریفات یې کړي دي، او دا آرمی چیف چې دی نو دا پلار دی او دا بل نیکه دی او دا بل، دا قصې وې که نه؟ دا وې. او هغه وخت کې پیپل پارټي او مسلم لیگ په احتجاج کې، په هر اپریشن به احتجاج کاو، په هر وارداتو به احتجاج کاو. خو په 2024 کې چې به دوی اقتدار ورک پیپل پارټي او مسلم لیگ ته، په ایوان صدر باندې زرداری صاحب قابض شو او په ایوان وزیر اعظم باندې شهباز شریف صاحب قابض شو. نو نن چې څه کېږي په دې ملک کې، اپریشنې کېږي که هر څه کېږي، دوی ورته د جواز هغه مهر لګای. تاو قتل لکه زمینداری همدا سیاسي خلک دي. تاو قتل جی ابل اور باجوړ کې 4 ماشومان په لغړی کې ماټر ګولۍ باندې زخمیان شو. بالکل. یو هفته مخکې په وزیرستان کې 4 ماشومان د یو کور هغه شهیدان شولو، چې د یو کور 4 پارمی چرګان هم سو وجنی دا غړ ظلم دی. بالکل. خو ستا ایوان صدر خاموش دی، ستا ایوان وزیر اعظم هاوس خاموش دی، ستا سیم هاوس د وزیر اعلی ایوان چې دی دا خاموش دی. بلکې خاموش نه، دفاع کوي، د جواز لارې پیدا کوي چې دا موږ ټیک کړي. هغه خو ولې دی خاموش؟ تاسو په خپله باندې ذکر وکړو چې د اقتدار خبره کوي، خو عوامو له څه پکار دي؟ عوام او سیاسي خلک چې دا دلته کوم سټیک هولډر دي ستاسو په شان، هغه هم خاموش اختیاروي؟ نه، ګوره چې څه خبره وکړم، عوام د په سیاسي خلکو پسې روان دي. د عوامو د سیاسي خلکو نه علاوه څه وجود دی؟ یو سیاسي جماعت چې تا نه راپاسي، عوام به څنګه راپاسي؟ عوام خو یو طاقت خو دی. نه، عوام طاقت دی خو قیادت غواړي. طاقت د قیادت نه بغیر هیڅ معنی نه لري. نو چې ستا قیادت خرڅي، ستا قیادت غلامي، ستا قیادت چاته ګوتې لګولي، عوام به څه وکړي؟ ټول قیادت خو خرڅ نه کوي، ستا عوام تقسیم دي کنه. خو څوک چې په دې ملک په اقتدار باندې راځي، هغې سوداګانې کوي، هغې خرڅ دي، هغې د هغې سیاست غلام کړی دی. نو چې هغې سیاست غلام کړی دی او سیاست یې خرڅ کړی دی، نو خو تا هم خرڅ کړی. خبر خو جدا ده کنه. نو په دغه اساس باندې زمونږ هغه سیاسي قیادت چې هغه پول پاور دی، هغه په حکومت کې راځي. د جمعیت علما څه حیثیت دی؟ د جماعت اسلامي څه حیثیت دی؟ یا بل داسې پارټي چې د هغې څه حیثیت نشته، که هغه چې وایي د هغې څه حیثیت دی؟ خو چې څوک په اقتدار کې راځي، ولې د هغې دا ذمهداري نه ده چې د قوم دا بنیادي مسله حل کړي، او د قوم د دغه بنیادی مسلې په حل کې ناکام دي. صرف د خپل کرسۍ د لپاره کار کوي، صرف د خپل اقتدار د لپاره کار کوي، او دا قوم او دا ولس د دغه مشکل او د دغه عذاب نه راوباسي. نو حل د مسلې ډېر آسان دی. مولانا صاحب، موږ به د 30 جولای چې کومه ناوړې پیښه راغلې وه په دغه دماکه کې تاسو هم موجود وئ. خدای پاک د تاسو له نورو هم عمر درکړي، تاسو بچ وئ. په دغه دماکه کې لږ تر لږه تقریبا چې 50 کسان لاړ او دغه شانته کې شهیدان هم شولو. دغه نه پس تاسو تنظیمي هلې ځلې کمې شوې نه؟ حضرت یو خدا د چې تنظیمي هلې ځلې خدا د انتخاباتو په دوران کې لګې سیوا وي، بیا کله چې دا 4 کاله یا 15 کاله ګیپ وي، په دې کې ټول تنظیمونه بیا داسې د هغې سرګرمیانې هغسې نه وي. نو بهر کې د روټین او د روایاتو مطابق خو سره روان هم دي، خامخا حرکت څه شته هم دی. خو بیا هم مطلب دا دی چې د حالاتو نزاکت، د حالاتو حساسیت دا هم مد نظر دی. نو په هغه بنیاد باندې
لږ محتاط کېدل هم پکار دي او مطلب دا دی چې هغه کم چې ستا سیاسي سرګرمۍ دي د هغې هغه رخ هم بدلول پکار دي. نو د رخ تبدیلي به راغلي وي او نور انشاءالله چې مناسب په دغه کې ډېر لوی تاوان زیان شو انسانان د دغه څه انکوایري یا څه پلټنه وشوه؟ حضرت زموږ شکوه هم دا ده، کیله هم دا ده، شکایت هم دا ده، جړا او پریاد هم دا ده، مایوسی هم دا ده چې دومره لویه واقعه وشوله چې په هغې کې تقریبا څه د پاسه 80 ملګري شهیدان شو، 190 زخمیان شو. دا د باجوړ په تاریخ کې لویه واقعه ده. اوس د دغې واقعې چې کم کردار دی په دې کې ملوث دی هغې باندې لاس اچول خو درکنار پرېږدوه. کم سے کم جماعت ته دا اطمینان ورکول چې موږ تر دې حده پورې په دې کې تک کړی دی، دا مو پکې پیشرفت کړی دی، دا زموږ سره یو رپورټ دی چې موږ یې تاسو سره شریک کړو. تر اوسه پورې هیڅ قسم رپورټ دی موږ سره شریک کړی هم نه دی، نه پکې څه پیشرفت شوی دی. نو زموږ شکوې په دغه ځای کې پیدا شي چې زه وجلی کېږم د پارمي چرګانو په شان، ګناه مې شته دی نه، ما څوک وجلی نه دی، ما د چا څه ظلم کړی نه دی، د دې ملک شهري ما او د دې ملک د آیین لاندې په دې ملک کې ژوند تیروم او ما ته د ژوند حق نشته او ریاست یې ما ته نه راکوي، حکومت یې ما ته نه راکوي، زما سره چې څوک هم دا ظلم کوي د هغې په روکتام کې حکومت ناکامه دی. نو بیا خو ظاهره خبره دا ده چې په دې څیزونو باندې گویا کې دا خلک تماشه کوي او په دې باندې دوی خوشحاله دي چې په دې ملک کې د بدامني وي، په دې ملک کې د قتل و قتال وي، په دې ملک کې د وینه تویول وي او تخریب کاري دي وي. ګنې په دې واقعه باندې خو ښه پوره اکشن اخیستل پکارو او نن د هغې یو مثبت رپورټ مخې ته راوړل پکارو. ټیک ده. مولانا صاحب که وګورو په ملک کې سیاسي هلچل روان دی، بدلیږي وخت په وخت باندې. که وګورو په 9 مۍ باندې او په 12 نومبر باندې د پی ټي آی په کارکنانو باندې یو یلغار وشو. دغه حوالې سره ستاسو څه موقف؟ نو حضرت دوه خبرې دي. یو خبره چې د عدالت او د قانون ده او یو خبره د سیاسي انتقام ده. که په دې ملک کې څوک د قانون او د عدالت او د اصولو نه ماوراء حرکت کوي او د هغې متعلق عدالت او قانون په حرکت کې راځي نو موږ د هغې مخه نه نیسو. د هغې وجه دا ده چې عدالت هم د دې دپاره دی او قانون هم د دې دپاره دی او پولیس هم د دې دپاره دی. نو واقعي که څوک په کم جرم کې ملوث وي او هغې ته د هغې جرم مطابق سزا میلاویږي نو موږ به ولې د هغې خلاف کوو، ځکه چې موږ خو عدالتي نظام قانوني دا کم سیسټم چې دی دا خو تسلیمو. او که خبره د سیاسي انتقامي نو د دې موږ خلاف یو، په هر وخت کې خلاف یو. که دا عمل د نواز شریف سره کېده، د مسلم لیگ نون سره کېده، هم تاسو ته پته ده چې مولانا فضلالرحمن صاحب واحد سړی و چې په جار د دې مخالفت وکړو. صحیح. او که نن هغه عمل د عمران خان سره کېږي، مولانا فضلالرحمن صاحب د عمران خان څومره شدید مخالف و خو نن د هغه رویه نرمه ده او هغې دا وایي چې د قانون د عدالت د آیین نه ماورا دی، نه د عمران خان سره نه د هغه د کارکون سره د سیاسي انتقام په جذبه باندې یو کاروایی کېږي، دا دې نه کېږي، د دې من خلاف یو. ټیک شو. مولانا صاحب په اخره کې دا پوښتنه ده که چېرته تاسو ته بیا اقتدار میلاو شي، تاسو به د باجوړ لپاره اولنې تاسې کومه خبره؟ یو زه تا ته یو خبره کوم چې دا د باجوړ نه چې یو ایم این ای راشي دې ته اقتدار وي، مونږ چې یو ایم این ای لاړ شي مونږ دې ته اقتدار وو. عوامي منډیټ خو ورسئ کوي. ایم این ای سره څه شي داسې د دروغو دعوې دا ټولې د حکومت څه خو وي که نه په دې الیکشنو کې دا د دروغو دعوې کوي مونږ دا چل کوو مونږ دا چل کوو، دا هېڅ نشي کولی. د ایم این ای یو خپل مخصوص هغه کردار دی، د هغې مطابق زمونږ د ټولو نه مین مسله چې دا هغه دلته امن دی. صحیح. مونږ دا و چې که چېرته مونږ ته موقع میلاو شي او زمونږ په ذریعه باندې امن راتلی شي نو مونږ به اول تمام صلاحیت چې دی د امن دپاره خرج کوو او د هغې نه دویم نمبر بیا د دې قوم پسماندګي ده
او دا پسمندګي په مختلفو سکتور او شعبو کې د هغې تفصیل کې نظم، خو اول د قوم بدامني ختمول، بیا د قوم پسمندګي ختمول. دا زموږ ترجیحات. سمه ده مولانا صاحب، د وخت راکولو یو جهان مننه. الله مو خوشحاله. ډېره ډېره مهرباني. مننه. شکریه.